ځکه خو حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای دا حدیث مبارک واوري پیغمبر علیہ السلام خو ځکه اعلان فرمایلی دی حدیث مبارک کې راځي او دا حدیث د مشکات شریف حدیث دی دا واوري په خپل غوګونو باندې او لک دینه عبرت واخلي چې څوک مال حرام ګټي او مال حرام استعمالي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ثلاثه درې کسان دي لا يتكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال أبو ذر من خابوا وخسروا يا رسول الله دا تاوانیان سوک دی دارا تلگ اخایا ابو ذر غفاری فرمائی مشکات شریف حدیث دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او فرمائل ثلاثتن درے کسان داسی دی لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم درې داسې کسان دي چې قیامت په ورځ باندې به رب لا یزال نه هغوی سره خبرې کا تر ناراضه وي ولا ينظر إليهم نه به هغوی ته په نظر د رحمت باندې ګوري ولا يزكيهم او نه به هغه انسان قیامت په ورځ باندې الله تعالی د ګناهونو نه پاک کا گناہونو بوجھ با یو ما غسی پا اوگو باندی دا سمر خطرناکی خبری دی چه رب لا یزال موتا تا سر گوری نا رب لا یزال موتا سر خبری نکا ولا یزکیهم اور رب لا یزال موتا گناہونو نپا کئی ابو ذر غفاری فرمائی چه ما ورطو فرمائل چه خوابو و خسرو تاوانیان دی دا خلق نقصان والا دی دا خلق خو یا رسول اللہ من یا رسول اللہ راتوی خواهی سوک دی دا یا رسول اللہ نور خو تبا دی نور خو نقصان والا دی نور خو تاوان والا دی راتوی خواهی سوک دی پیغمبر علیہ السلام ورطا فرمائی المسبل والمنان والمنفق پیغمبر علیہ السلام فرمائی اول نمبر سوک دی اغه انسان دی چه شلوار او پرتوک دا اغه دا گیٹایو نلان دی پرتوک نوچ دی دا دا متکبرین و علامه دا نه پا منز کی اوچتی او نه دا سی المسبل دا چکم زما استا ازار و پرتوگ و شلوار دی دا زما استا دا گیٹه و نلان دی دا اغه انسان دی چه رب اللہ دومر غٹ گناه دا نعوذ باللہ گناه کبیره چه پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا غدری والا کارون خدای پاک جل جلالہو دا سرنک او دریم نمبر المنان اغه انسان چه خیگڑا ار سر اوکا او په هر ځای کې ارته یادی مار سره دا کړیو مار سره دا کړیو شابتم زما دا کار وکړه کله کله داسي یو انسان چا سره خېګړه وکا په هر ځای کې ورته یادی مار سره دا خېګړه کړي لہذا زمام دا کار وکړو زمام دا کار وکړو احسان جتلانے والا دا هغه انسان دی چې خدای پاک بور سره خبرې نک قیامت په ورځ باندې نه په نظر رحمت باندې ورته ګوري نه به د ګناهونو نه پاک کا او دریم لمر پیغمبر علیہ السلام فرمای هغه انسان چې کله مال حاصلی او په دروغ باندې قسمونه پکې خوري دا کوم مال شو دا مال حرام یعنی بالفاظ دیگر دریم لمبر هغه انسان دی چې په دروغ قسمونو باندې مال حرام حاصلی دا هغه انسان دی چې یو په دروغ باندې قسم خوري دا یو جرم دی او یو په دروغ قسم باندې مال حرام حاصلی دا یو جرم دی ابو ذر غفاری فرمای تاوانی دی ابو ذر غفاری فرمای نقصان والا دی او دا هغه انسان دی چې پیغمبر علیہ السلام فرمای رب ور سره نه خبرې کا نه په نظر رحمت باندې ورته ګوري نبی رب لا یزال قیامت پورز باندې د ګناهونو نه پاک څومره سخت خبره ده ما او تا دا د قیامت ورځ او رب لا یزال په حضور کې ادریدل الله سره خبرې کړل دا راته عام ښکاری ما خیال دا ډېرې اسانه خبرې به راته ښکاري کېدای شي زما او ستا په زړه کې څه داسې اهمیت بھی نه لیکن دا خبرې دي ګوره ډېرې ضروري خبرې دي دا ډېرې اهم خبرې دي چې رب لا یزال په وړاندې انسان ودرولی شي او بیا داسې حالت انسان ته راپېښ شي په هغه سخته ورځ باندې رب لا یزال د زمونږ او ستاسو په حال باندې رحم وکړي.